بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو او نن دې پروګرام کې منګه د اعتکاف دوران کې د لمبلو او د اودس مسلې ذکر کوو. که چېرته یو جومات کې داسې ځای وي چې چارهدام ته جومات کې کیني او اوبه بار وځي، نو داسې صورت کې د جومات نه بار چارهدام له وتل ښه نه دي. دویمه مسله، د فرض، سنت، نفل مونځ دپاره، سجده تلاوت دپاره او د قرآن د مسح کولو دپاره معتکف چې اودس کوي نو دې دپاره د جومات نه وتلی شي، ځکه دې څیزونو له اودس ضروري دی. او که یو معتکف دا کارونه نه کوي، صرف هغه ذکر تسبیحات وایي، نو د هغې دپاره اودس له به دې د جومات نه بهر نه وځي. که ووته نو اعتکاف یې ماتېږي. درېیمه خبره، که د مخکې نه د یو سړي اودس وي، نو د تازه اودس کولو دپاره د جومات نه بهر وتل معتکف دپاره جایز نه دي. دې که وځي اعتکاف به یې مات شي. که یو جومات کې څلورمه مسله، یو سړی معتکف دی او هغه جومات کې د جمعې مونځ نشته، نو دی به د جمعې مونځ له بل جومات ته ځي، خو داسې وخت کې به ځي چې دې جومات ته ورشي او سنت وکړي چې خطبه شروع شي، او چې مونځ وکړي نو بیا به اټالېږي نه، فوراً به واپس کېږي. او چې کوم ځای پنځم نمبر مسله، چې کوم ځای جمعه وکړي د جمعې سنت به هم هغه جومات کې وکړي، هغه هم هلته کول جایز دي، هغې ته اټالېدل جایز دي. او شپږمه مسله، که چېرته یو مؤذن هغه اعتکاف کې او هغه اعتکاف کې اذان کولی شي، که اذان خانه داسې وي چې د جومات نه بهر وي، نو هم دې د هغه اذان دپاره د جومات نه بهر وتی شي. شپږم نمبر مسله، که یو سړی د شدید ضرورت دپاره بهر ووت، نو په لارې بیمار ولي، د هغه نه تپوس کولی شي چې څنګه، او روانه کې سلام هم کولی شي. او که جنازه یې چېرته ولیده چې تیاره ده، نو هغه جنازه هم دی کولی شي. اوومه مسله، نفلي اعتکاف کې هغه هر جومات کې جایز دی، او د داخلېدو وخت کې به د اعتکاف نیت وکړي، او چې څونه پورې زه دې جومات کې یم زه به معتکف یم، نو چې څونه وخت دې هلته وي نو ده ته به د اعتکاف ثواب میلاویږي. او چې کله سړی د جومات نه بهر راوځي، نو ده به یې نفلي اعتکاف ختم شي. دا یو څو خبرې د اودس باره کې وي. غسل د دغه په دوران کې چې کوم غسل واجبي، نو هغې دپاره وتل جایز دي. او نفلي غسل دپاره یا د بدن د یخېدو دپاره غسل کولو دپاره معتکف له جومات نه وتل جایز نه دي.